جی بالکل دا وخت موجود یم په پلمنډۍ کې یو ځل بیا او دلته کې یو ډېرې غټې فیصلې وشوې، ډېر غټ اجلاس وشو. دا وخت ما سره حاجي حبیب الرحمن هم موجود دی، منتظر صاحب هم موجود دی، علم صاحب هم موجود دی، ګڼ شمېر مشران موجود دي. د دې یو هنګامي اجلاس او دې سره خبرې کوو چې دې اجلاس کې څه فیصلې وشوې او اجلاس یې څه راوښتې. حاجي صاحب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه مخکې خو شیطان ستا شکریا ادا کوم چې ته زموږ د بازار ته رالې او زموږ پوښتنه کوې. جی سر، اجلاس څه حوالې سره حاجي صاحب؟ اجلاس دې حوالې سره وشو چې زموږ په درمیان کې موږ په انجمن تاجران کې وو او تقریبا د شل 25 کالونه موږ د انجمن تاجران خدمت کولو او زموږ قیادت کې مشر چیرمن شوکت علي خان او صدر مو حاجي افضل. دا قیادت روانو ډېر وخت پورې په دې کې چې کوم دی به شوکت دادا راولېږېدلو، استعفا یې ورکړه په جومات کې وی چې زه کعبې ته لاړم او ما هلته د الله په کور کې وعده وکړه او زه نور دا صدارت نشم کولی. موږ ته ویل چې په یو ماشوم باندې په یو داسې سړي باندې لاس کېده چې موږ هغه پسې دا قیادت وکړو. خو هغه منځ ته یو وړوکی رالړه کړو، هغه زموږ د بازار هغه قیادت یې ټول ګډ وډ کړو. بیا د هغې نه پس موږ ځان له ګروپ جوړ شو، هغه خلک ځان له ګروپ جوړ شو، خو هغې د شپږ اتلسو کسانو ګروپ و، زموږ د الحمدلله د 12-13 کسانو ګروپ و. نو په هغې کې داسې کېده نو دا بل ورځې راولګېدلو چې مته فاروق الله او په رحمان ګل باندې چې کوم دی لاس کېښودلو، بېشرته زما صدران دي او دا یو مې صدر شو یو مې چیرمن شو. لهذا په هغې باندې موږ د خپل ملګري راټول شو او موږ ویلې چې ته په انجمن تاجران کې خو دی چیرمن دی او یزدان چې کوم دی دغه دی دا صدر دی. نو دوی ګلزمان او شاه محمد جي او پیر دلاور او پیزابید او دې خلکو زموږ په منځ کې جرګه وکړه، درې میاشتې لاړه راله، خو لیکن شوکت لالا یوه خبره مو نه منله. هغه مطلب یې چې په موږ باندې هغه خپله مهماني او زور زبردستي کوله. اوس هغه وخت نه دی او نه هغه دور دی. نو موږ ورته ویلې چې یاره انجمن تاجران حق نشي ویلی، د دوه مسلمانانو منځ کې خیر نشي لټولی، نو موږ په دې پارټۍ کې نه پاتې کېږو. نو موږ د هغې د وجې نه د دې د نااهلۍ د وجې نه موږ د انجمن تاجرانو نه استعفا ورکړه، موږ د دې قیادت نه لاړو. حاجي صاحب ستاسو په انجمن تاجران کې څومره کلونه وشو؟ یار زما پکې کم از کم د شوکت لالا چې راغلی دی او دا به لکه زموږ د بازار سپین ږیرو دته په سر پټکۍ ایښودی، لکه څنګه چې ما ته ایښودی دی د قیادت دغه شان دی دته ایښودی. هماغه قیادت موږ سره دی چې کوم دته خلکو پټکۍ ور بسر کوي، هغه قیادت موږ سره دا زما ګورم 2 کاله زما عمر دی اوس. حاجي صاحب چې تاسو د انجمن تاجران تنظیم نه استعفا ورکړه یا اهلیدي اعلان جی مخکې له عمل هم سره چرته وځي؟ مخکې له عمل هم دا دی چې زموږ بازار الحمدلله په غټه سطح دی، 1440 دکانونه دي الحمدلله. زموږ بازار کې ډېر سپین ږیري موجود دي، زموږ صدارت په خپل بحال موجود دی، موږ جنرال سیکرټري شته، نایب صدر شته، موږ خپل قیادت شته، خپل بازار قیادت اوچتولی شو. موږ به خپل سوچ مطابق به موږ بیا یو رد عمل اختیارو چې هغه کینو ټول کابینټ راوغواړو، هغوی څه فیصله وکړو، بیا هغې نه بعد موږ فیصله کوو. حاجي صاحب دا راته ووایه چې د سرحد چمبر اف کامرس الیکشن روان دی، نو تیره بیره خو سره تاسو ډېر سرګرم وئ. بالکل دې بین له بلې بزنسمین فورم الیاس ګلور ګروپ سره څه کوئ؟ الیاس ګلور زموږ مشر دی، د اوس نه د بنیاد نه د زمانې نه دغه زموږ اوس هم مشران دي، بیا به هم مشران دي. د هغوی زموږ چمبر چې دی دا زموږ دی، دا د عوامو دی. دې کې د هر دکاندار د هر یو بزنسمین حق دی. ودرېږه هلته مطلب موږ ته څوک رکاوټ نشي پیدا کولی. هغه زموږ چمبر دی، زموږ پکې الحمدلله وټونه دي، زما د بازار ځان له کم از کم 100 نه برابر وټونه زما د بازار دي. موږ به هلته ووټ پول کوو، خو مخکې د چا په قیادت کې پول کولو، اوس به دغه سړي په قیادت کې نه پول کوو، ځان له به مته یې ولاړ یو. الیاس ګلور زموږ مشر دی، د پخوانه را روان دی. حاجي صاحب څه به وایي څونه کلونه پس تاسو انجمن تاجران پرېښودل؟ شاید بھائی الله تعالی زیاده خیر درکړي چې موږ د غریبو تپوس کې انجمن تاجران څنګه چې حاجي صاحب ویلي تقریبا 40 سال شوکت لالا ته صدارت کړی دی. دا وخت نه کم وخت نه دا تنظیم جوړ شوی، موږ پلرونه پکې سره وو، پلرونه د وخت موږ ډېر مشران دي چې لکه وزیر مولا والي، دسې والي عبدالغلام دغه وزیر مولا غازی جي والي، دسې نور مشران دي، سرجان جي والي، ګلجان جي والي، زیرشاه جي والي، سخی جي والي او ملوکه جي والي، دسې ډېر سپین ږیري نور هم دي، شال بابا والي، دورلالي باچا والي، جلیل شاه جلیل خان والي و دې خوا نظیر ګل لالا والي، دا خلکو سره ټول میلاو. خو موږ هم دغه شان حساب زموږ هم دی چې څنګه شوکت لالا دي، همدغه خلک اوس تاسو سره دي؟ ما کسان موږ سره دي الحمدلله، لکه څنګه چې هغه څه وو په دغه کسانو باندې شوکت لالا هم شوکت لالا وو، دغه شان ته موږ هم انشاءالله تعالی مخکې له عمل څه ارادې لرئ؟ انشاءالله چې هغې دپاره څه مشاورت وشو ملګرو په اتفاق سره انشاءالله هغه شان فیصله کوو. حاجي صاحب څه به وایي؟ زه خو بس دا وایم ان شاء الله تعالی چې څنګه مشرانو فیصله کړې ده، زموږ صدر او نائب صدر او جنرال سیکرټري او چیرمن صاحب ان شاء الله موږ دوسر مکمل ولاړی. دا 2013 لکه څنګه چې په ټوي وي 2013 وي درمیان ٹھیک. نو بیا به څنګه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه مړه ز ساډه را شکریا دا کوم الله ته عزتمن دلان تنگ وخت کې زموږ ته پوښتنه وکړاله. زموږ مثال د ایتمانو دی، ایتمانو دا دی چې موږ ټول عمر د صبر او د استقامت او د مشرانو
چې کوم دی دعوت چې باید تاسو به داسې کار نه کوئ چې په هغې باندې بې اتفاقي جوړېږي او زه دې مشرانو ته سلوټ پیش کوم چې کوم ما سره ولاړ کوم په دې بازار کې دي چې زموږ رهنمایي کړې ده زموږ په سر باندې دوی لاس ایښی دی او موږ د مشرانو په خولې پسې تللي موږ ته یې ویل چې بې اتفاقي به نه جوړوئ دا معامله له ډېر وخت نه را روانه ده خو موږ ډېر صبر وکړو 2 کاله 2.5 کاله او ډېر د صبر نه کار واغسته په وجه د دې باندې چې زموږ د بې اتفاقي نه خوښوله او موږ به بار دا ویل چې یاره خیر دی موږ به ولې ښکته وړو خو دا بازار دوه ځای نه شي تاسو څه اعلان کوئ چې مطلب خپل ستاسو کابینه بحال موږ دا اعلان وکړ الحمدلله چې زموږ د انجمن تاجرانو نه استعفا ورکړه په وجه دا ده چې د حق او د باطل بیلتون نشي کولی چې کله پلار او مشران ستا د حق او د باطل په منځ کې دغه نشي کولی فیصله نشي کولی نو هغه فیصلې بیا سړی په خپله کوي موږ مجبور شو موږ دا فیصله وکړله چې موږ به د انجمن تاجرانو نه استعفا ورکړه خپل اتفاق چېرته به ځئ که نه لا یاره انشاءالله داسې کار دی دا تک چې کوم دی که نه موږ ویو چې ګټه په کوم ځای پرته وي نو درنه وي او موږ به نو موږ پسې به خلک راځي زموږ څه کار دی زموږ الحمدلله په دې KPK کې د ټولو نه غټ بازار د پیپلو منډی دی او پیپلو منډی چې کوم دی دا چې خلک اوچتوي مو خو چې کله اوچت کړي او بیا ورانې کوي نو بیا چې راوارته بیا د هغه بل ځای نه وي منتظر خان ښه غوسه مې او ښه خفه مې نه پوه شوې خو دا راته ووایه چې د سرحد چمبر اف کامرس الیکشن روان دی چې په کومې کې تاسو همیشه یا په خپله یا د چا په خوله الیاس بلور ګروپ بزنسمین ګروپ سپورټ کړی دی را روانه بیره به څه حالات داسې کار دی شاید به تا ویلې چې یاره خفه یې خفه خو ځکه چې سړی د یو ځي نه ځي یا د مرګورو نه بېلېږي د یو ډلې نه بېلېږي دا ډېر غټ زور سړي له ورکوي او موږ ډېر مجبورۍ نه چې کوم دی دې سیټ ته لاړو څوک هم خپل مشران او کور نه پرېږدي او زه پیپلو منډۍ زموږ کور دی انشاءالله پرېښی هم نه دی او دې خلکو به موږ باندې فخر کړی او زموږ هم فخر دی په دوکاندارانو د چمبر حوالې سره تا خبره وکړله زه به دا ووایم موږ د دوکاندار عزت غواړو چې تاجر له عزت کوم ځای کې موږ به هغه ځای له انشاءالله العزیز ځان رسوو خو چې کوم ځای کې زما د دوکاندار عزت نه وي کاغه چمبر یو کار ځای ځکه هغه څه موږ نشو تللی چې دوکاندار عزت دی هغه ځای له موږ ورځو د چمبر وټ مخکې انشاءالله د خپل وس مطابق او منډه را منډه والي د خپل الیاس بلور ګروپ لم چې کوم دی ورکړی انشاءالله منډه د خپل وس مطابق هم والي وي اوس هم الحمدلله په روز کاري زمونږ بل کاري وټ کم سکاري د 100 زمونږ د پیپلو منډۍ وټ بره دی خو موږ عزت غواړو موږ د عزت هغې دا وکړه که سرحد چمبر اف کامرس الیکشن دی هغه زمونږ د تاجرانو غټ کور دی او په هغې کې مخکې موږ هلې ځلې کړي دي اوس به هم کوو بیا به هم کوو هغه زمونږ د تاجرانو غټ ځای دی او مخکې موږ د الیاس بلور ګروپ سره بزنسمین ګروپ سره مرسته وه اوس هم ده او بیا به هم وي خو موږ د بازار په سطح باندې د انجمن تاجران چې کوم ګروپ دی د هغې نه د علیحدګۍ او د بېلېدو اعلان وکړو او وایي زموږ چې کوم ګروپ دی او موږ کومه ذاتي کومه کابینه جوړه کړې وه موږ هغه خپله کابینه منو او هغه کابینه بحال دی